فرمایله چې الله پاک اسلام چې څلور عملونه فرض کړي چې کوم کس هغه څلور چې درې کوي نو هغه درې عملونه به د تا وخت پورې فایده نه کوي ورڅو پورې چې څلورم نه وکړي او هغه څلور عملونه دي لمونځ روزه زکات او حج یعنی د صفات مطلب دا دا که یو کس لمونځ هم کوي که یو کس روزه هم لري که یو کس حج هم کوي مګر څلورم عمل دا زکات نه ادا کوي نو دا درې عملونه لمونځ روزه زکات دغو عملو ثواب نه به هم دای محروم وي الله پاک بارگاه چې به دغو عملو ته شرف قبولیت نه حاصلېږي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابي رسول دا فرمایي من لم یزکی فلا صلاة له چې کوم کس زکات نه ادا کوي اول لمونځ هم نشته نو غور دې کو تاسو مړه چې زکات نه ادا کولو نه وروسته چورته چې سره نورو نیکو عملو ثواب نه هم محروم شي حالانکه تاسو مړه کو غور وکړو نو زکات چې نقصان چې ده نقصان نشته بچي ډېر خلک په دا ته ناست دي چې روزانه به یې لوټ کوي 100 روپۍ 200 روپۍ بعضې دوه روزانه نه دوه مرتبه کوي درې مرتبه کوي که مالدار دي او که غریبان دي کوي اچھا 100 روپو باندې موږ نه ټیکس چوره کټ کیږي 25 روپۍ 26 روپۍ دا روزانه موږ ورکو نو بالکل موږ ته هیڅ پریشانی نو پرابلم نو ټینشن بالکل سکون سره موږ نه دا ټیکس کټ کیږي روزانه 100 روپو باندې 25 روپۍ مګر داتا روزانه 100 روپو باندې 25 روپۍ نه داتا کال چې 100 روپو باندې 2.5 روپۍ کال چې 100 روپو باندې 2.5 روپۍ او هر کس باندې نه مالدار باندې هر پیسو باندې نه او پیسو باندې چې کوم ضرورت نه ځای مګر دا هم موږ ته شیطان چوره وسوسې راکوي دا کوم موږ ته غربت ریاد کی چې تا کا زکات ادا کړې نو ته بشار غریب سي نو زکات چې نقصان نشته برکتونه ډېر دي زکات سره محبتونه پیدا کیږي چې چاته د زکات ورکړای نو تا په چې بتاول محبت پیدا شي چې انسان فطرت دا چې چوک شکړه سره وکي نو زر چې د لپاره محبت پیدا شي دعاګانې به هم ترته کوي علما کرام چې کوم خلکو پیل جوړ کړی ده کنه چې کوم خلکو ولې دعاګانې قبلېږي نو به چې ټول نه اول نمبر کس ولې لیکلی ده چې کوم پریشان حاله یې غریب نو غریب پریشان حاله ولې دعاګانې قبلېږي هغه به تا په حق کې دعاګانې کوي تا ته هم فایده دی چې زکات سره سړي ګناهونه معاف کېږي سړي زړه نه د مال محبت چې د هغه وځي الله پاک تاسو مونږ ته صحیح طریقې سره خپلو مالو زکاتونه ادا کولو توفیق نصیب